نو الله جل جلاله موسی علیه السلام ته داسې معجزه ورکړله چې په هغې باندې ټول جادوګر او ټول خلک په هغې باندې هغه معجزې باندې حیران پاتې شو. موسی علیه السلام سره چې کومه همسا وه هغه به چې وغورځوله هغې نه الله جل جلاله غټه اجتهاد ورکړه او غټه بلا به د جوړه شوله. نو هغه کوم ساحران کوم جادوګران چې هغې به کوم پړې غورځولي وو هغې نه به کوم ماران جوړ شو کوم سونه به جوړ شو چې کومه اجتهاد موسی علیه السلام کوم همسا کړه د هغې نه به اجتهاد جوړه شوله. نو هغه اجتهاد به هغه ټول ماران په یو وړی کې وخوړل کب کې به وخوړل او ټول ماران به نو الله جل جلاله موسی علیه السلام ته د همسا دا یا کوم د اجتهاد او د نور ته یو معجزه ورکړې وه چې کله به همسا لړه کړله هغې نه به اجتهاد جوړ شو چې کله به همسا په لاس کې وه اجتهاد په لاس کې هغې نه به واپس همسا جوړه شوه. زما یقوندو نو الله جل جلاله دغه موسی ته دا معجزه ورکړله. دارنګه چې کله موسی علیه السلام دغه همسا په ترخ کې نیولې وه یا به مطلب بغل کې جوړتکه یا به لاس کې نیولې وه هغې نه به سپینه رڼا روښنایي وتله. نو دغه همسا ته الله جل جلاله دغه موسی علیه السلام دغه معجزه ورکړې وه. حضرت عیسی علیه السلام ته الله دا معجزه ورکړې وه او د هغې په امت کې به خلکو طبیبانو ډاکټرانو ډېر قدر کولو ډېر عزت به یې کولو چې هغه وخت کې به کوم طبیبان او کوم ډاکټران به هغه خلکو به د هغې ډېر عزت کولو. نو الله جل جلاله موسی علیه عیسی علیه السلام دا معجزه ورکړه چې هغه به مړي ژوندي کول چې کوم خلک به مړه شو نو موسی علیه السلام هغه به ژوندي کول. دارنګې موسی علیه السلام په ټول ژوند کې څلور مړي ژوندي کړي څلور مړي. او چې کله به چا نظر نو یا به چا باندې برګي مرض و یا به څه بیماري وه چې هغه په غزي ورته لاس راښکدو الله جل جلاله په فضل او حکم سره به هغه انسان هغه ټیک شو. که چا به نظر نو په سترګو به ورته لاس راښکړو نو سترګو به نظر به راغو. که چا باندې برګي مرض و هغه باندې به غزي باندې لاس راښکړو الله تعالی به هغه ختم. نو عیسی علیه السلام ته الله جل جلاله دا معجزه ورکړې وه. یو ډاکټر که هر څومره غټ ډاکټر شي هغه چاته چوپ نشي ورکولی کوم انسان مړ شي هغه دوباره نشي ژوندی کولی. خو الله جل جلاله عیسی علیه السلام ته دا معجزه ورکړه چې کوم کس مړ شو نو هغه به ژوندی کولی شو الله تعالی په حکم سره. نو الله جل جلاله عیسی علیه السلام ته معجزه ورکړې وه. خو پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی اخري کتاب چې کوم دی دا الله تعالی ته معجزه ورکړې وه. نبی علیه السلام په دور کې شاعران فصیحان بلیغان دا ډېر ادیبان دا شاعرانو چې هغه په شعر کې ډېر زیات تکړه وو چې کوم سیسټم یې وکتل هغې باره کې به هغه ټایم سره شعر جوړولو هغه ټایم به هغې مقابله کولی شوه. چا بس یو شعر جوړ کړو د هغې مقابله به هغې په هغه ټایم کې د هغه شعر مقابله کې جواب ورکولی شو ورته. نو دومره ادیبانو بلیغانو شاعران تېر شوي دي. خو چې کله الله جل جلاله اخري کتاب نازل کړو نو دغه کتاب هېڅ چا مقابله ونه کړې شوه. هېڅ چا دغه قرآن مجید څه معجزه ښکاره نه کړله یا چا د قرآن مجید د آیات په مقابله کې بل یو آیات هغه چا ونه لیکلو. نو دغه الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه دغه قرآن مجید معجزه ورکړي. بعضې علماء لیکلي چې الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زر معجزې ورکړي وې. زر وقتاً موږ تاسو اورېدلي چې دغه رنګې پیالې یو صحابي ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورکړه د هغې پی و نو ټول صحابه کرامو هغې نه هغه پی وڅښل ټول په هغې باندې ماړه شو. یو پیاله کې پی و خو ټولو ته وڅښل. نو دغه د پیغمبرانو معجزې دغه رنګې نورو ډېرې معجزې دي. بهرحال یو عالم وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم 1200 عام معجزې وي. یو کتاب کې لیکلي چې هغې کې لیکي 3000 معجزې الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړي 3000 معجزې. او معجزه داسې یو شی چې انسان هغه وګوري او د هغې په کتلو سره انسان هغه عاجز شي وګوري چې څنګه ناشنا منتقل معجزه دا الله تعالی طرفه انسان پیغمبرانو ته الله تعالی ورکړي دي. زما یقوندو دا معجزې ورکول دا الله تعالی طرفه دي. نو قرآن مجید دا بهترینه معجزه ده او دا داسې معجزه ده چې هر انسان ته موږ تاسو وګورو دغه رنګې د تورات زبور انجیل څومره قرآن مجیدونه څومره صحیفې راغلي مخکې کتابونه راغلي نو چا هم هغه یاد کړي نه دي او چا هم دغه هغې بس کړي نه دي. یو ځل د پادریانو د عیسایانو یو پادري هغه د دهلي ښار ته راوه هندوستان یو چوک ته ودرېده او چغې شروع کړې چغې چې تاسو وایئ زموږ قرآن حق دی. دا سوچ شته چې هغه د خپل قرآن راواخلو موږ خپل راواخلو خپل انجیل راواخلو. دا سوچ شته چې هغه موږ سره دغه قرآن په اور کې واچو چې چا قرآن وسوځېدو هغه په
د چا قرآن چې بچي نو هغه به صحیح د چا کتاب چې بچي هغه په حق باندې دغه چغې وهلې دغه سولې کولې په څوک کې مسلمانان غریبان هم کې ذات راځه مشاغي هم حیران شو چې دله به څنګه جواب ورکړو څنګه دغه وکړو دغه مسلمانان له یو کس شاه عبدالعزیز رحم الله لاړو هغه چې وګد را په خپل کتابخانه کې ناست مطالعه کوله کتاب یې کتلو چې کله دا بندور او هغه دی واقع بیان کړي چې حضرت دا هندستان دهلی ښار چوک دی یو د عیسایانو پادری راغلی او هغه دا وایي چې زما کتاب حق دی او تاسو کتاب حق وي چې مسلمانانو په څوک چې هغه راوالي قرآن مجید زما تورات او تاسو قرآن مجید دا راواخلي دا په اور کې واچو چې کتاب وسوځېدو هغه به پر حق باندې هغه دین پر حق دی چې کتاب بچو هغه په حق باندې چې کله شاه عبدالعزیز رحمه الله دا خبره اوروله هغه ورته چې دنکیګه ما خبکیګه ما وړه خبره ده خبکیګه ما الله بخیر کی شاه عبدالعزیز رحمه الله خپل راغو د دهلی څوک راغو څوک چې پادری ورته دا خبر وکړه چې تاسو ته چې درته تاسو مسلمانانو ته تاسو خپل قرآن نه واخلئ موږ خپل کتاب راوالو دا به اور کې واچو چې کتاب اوس وځېدو هغه پر حق باندې چې کتاب بچو هغه مذهب په حق باندې وي شاه عبدالعزیز رحمه الله جواب ورکړو چې صحیح ده قرآن سوځول دا د قرآن به حرمتي ده بې ادبي ده قرآن به نه سوځو قرآن به اور کې ناڅو داسې به وکړو ته خپل قرآن خپل کتاب راواخله او زه به خپل کتاب راواخلم خپل قرآن به راواخلم خپلې سینې مبارک پر به نږدې کړو او دغه اور ته به وردن نه شو که چېرې په دغه اور کې ته وسوځېدې نو ته او ستا دین مطلب هغه عیسایانو ستاسو مذهب اصلي هغه به ناحقه ماني که چېرې زه وسوځېدم زما قرآن وسوځېدو زموږ دین به ناحقه ماني نو چون کې هغه پادری هغه عیسائی پادری هغه دوکه کوله هغه په قرآن مجید باندې کیمیکل لګولیو چې هغه په اور کې واچي نو هغه اور کې هغه قرآن کتاب نه سوځېدو نو هغه پادری دا دوکه کوله مسلمانانو سره چې کله ورته شاه عبدالعزیز رحمه الله دا جواب ورکړو چې قرآن مجید به زه خپلې سینې پر نږدې کړم ته خپلې سینې پر نږدې کړه او اور ته اور دننه شو کوم تاسو چې هغه په ناحقه باندې چې کله پادری دا خبره واورېده نو هغه وایي داسې نشم کولی او هغه وزیر یې منډه کړه چې کله یې منډه وهله داغي خلکو وسیله رول ولا حضور راوستو چې دا څنګه وهلې چې مقابله کوم مسلمانانو سره مقابله کوم داغي قرآن سره مقابله کوم قال خو دې راوځي په اور کې به تم دار شي زموږ ته اوس ولې تخته عیسائی پادری ورته وایي چې تختم زکا چې زه ما په دې قرآن باندې ما په دې کتاب باندې ما به کیمیکل لګولې دي ما به دا چې په اور کې واځم کیمیکل په وجه باندې ما کتاب نه سوځي نو ما دا خبره کوله قانون کې دې خو کتاب ناشې دې په خپل کېږو رجدان سم کولې او منډه کړو هغه په دفتر دي نو زما یې په الله دې له قرآن ناصر دا حق دی حق کتاب دی الله طرف پر نازل شوی دی دا غرنګي د عیسایانو په ابتدایي دور کې هغه د مولانا رحمت الله صاحب سره مناظره شروع شوه چې کتاب قرآن باندې صحت کا څه دلیل نه دی نو مولانا رحمت الله صاحب ته ډېر دلایل بیان کړ نو هغه مناظر چې کوم عیسایو هغه ورته وی چې تاسو ډېر دلایل بیان کړ یو دلیل نه بیان یو دلیل هغه دلیل لاره چې کله مونږه عیسایان چې کوم دي یا تاسو نور کوم پارلیمنت والا دي مونږ د هر شپه په میاشتو کې هغه مونږ یو نظام جوړو یو کتاب لیکو یا یو مطلب یو مونږ یو احکام جوړو یو اداره کې مونږ لیکلو کو چې کوم کس سزا جوړو مونږ هغه ودا سزا وي هغه ودا سزا وي مونږ هر څه مار هغه نوې قانون جوړ کو چې کله شپه میاشت تیر شي نو هغه زوړ قانون مونږ ختم کو نوې قانون لیکو دا غره په امریکا کې په نورو ملکونو کې اصول زیرو چې کوم دي هر انسان هغه نوې احکام لیکي او نوې شیزونه لیکي او چې کله څو وخت کېږي هغه نوې شیزونه هغه څنګه زړه کی او نور نوې به ولیکي نو دا شیزونه موږ را دي کېږي خو الله جل جلاله کوم کلام په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی دا داسې کتاب دی چې 1600 کال تیر شو او چې کوم احکام پکې نازل شوی دی ما احکام پکې ما څنګه دی یو خبره کې راځو بدل نه شو یو خبره کې رد او بدل ونه شو نو دا کتاب حق دی نو په دې کتاب کې شک شوبه نشته دی نو هغه پادری هغه عیسائی په دغه خبره باندې ایمان وروړي چې په دې کتاب کې څه دی هیڅ قسم شک شوبه نشته دی چې الله جل جلاله 1500 کال 1600 کال مخکې نازل کړی دی او ما غشان دې کوم احکامات وکړي مخکې ما احکامات وکړو زما یې رحمت الله تعالی کلام دی دا سره چې کله خپل شریعت کې نږدې کې خپل په دې باندې عمل کوي الله جل جلاله د انسان او مرتبه هغه وجدي وسره او دا د انسان هغه مرتبه وسره د کېږي ټټه سکون نازل وسره دا رنګ محمود رشید دا ډېر دیندار انسان او بچاو د خپل دربار کې د علمي مجالس او هغه بحث مباحثه
چې کله د بیان وکړو نو مامون رشید دغه کس راوغوښتو چې راشه ما سره کېنه چې کله کېناستو ورسره مامون رشید ته پوښتنه وکړه چې آیا ته اسرائیلي او زه اسرائیلي یم نو بیا ورته ته ایمان وروړه مامون رشید د اسرائیلي کس ته وایي ته ایمان وروړه ته چې کله ایمان وروړې نو تا ته موږ داسې وړی احسان وکړو دا ته موږ توفیق درکړو نو ته موږ سره ایمان وروړه ایمان دغه کا نو ده ورته وایي زما دین او زما د خپل پلار نیکه زموږ دغه مذهب دی موږ خپل مذهب نشو پرېښودی موږ خپل مذهب نه نشو وړېدی زموږ دغه مذهب دی چې کله دا اسرائیلي لاړو دي نه نو ده دغه اردو یعنې نه پس په دې قرآن باندې یا سوچ کولو چې دا کتاب یا کوم دین حق دی په هغې باندې هغه یو سرچ شروع کړو په هغې باندې هغه لیکل شروع کړو هغه په خپله وایي ډېر زما ښایسته لیکل وو او زما به ښایسته لیکلو ښایسته الفاظو کې ما هغه کلام لیکلو وي دغه رنګې ما سوچ وکړو چې په کومو کتابونو کې کوم کتاب حق دی یا کوم مذهب حق دی نو په دغه سوچ کې نو ما لیکل شروع کړو چې کله مې زبور شروع کړو زبور کې ما ښه لیکل وکړو په هغې کې مرض بدل وکړو مطلب کمې زیاتې یې پکې راوستو آیتونه سورتونه کې کم زیات کړه پکې ما ښکلې طریقې سره ولیکو صحیفه مې تیار کړه کتاب ما یو د یهودیانو هغه ګرځې ته مې یوړو د هغې ځای ته مې یوړو چې کله ما لیکل وکړو نو ما لیکل به خلکو ډېر خوښول خو خلکو به خوښول ما له به ډېرې پیسې راکولې چې ما کله د هغې ګرځې ته یوړو هغې ډېر زیات وخت کړل چې ما لیکل نو هغې خپله ګرځه کې کېښودل دارنګې بیا مې زبور ولیکلو هغه مې هم د عیسایانو دغه ته یوړلو او عیسایانو ګرځه کې مې کېښود هغې هم ډېرې پیسې راکړي چې کله قرآن مجید ما ولیکلو او په هغې کې ما هم رد و بدل وکړه ایتونه پکې مخکې وروسته کوڅه مې پکې ختم کوڅه مې پکې نوي نوي واچول چې کله مې دا ولیکل او ما د مسلمانانو دغه ته یوړو چې هغې کله وکتل په هغه ټایم سره نو هغې کې رد و بدل و هغې فورا ټویټ شولو او ما چې دا کتاب هم نه اخلو دا واپس یې ورسره نو زه په دغه وخت بیا دوباره بل کار باندې بیا محمود رشید هغه دغه ته راغلو دربار ته راغلو محمود رشید ته وایي ستا هغه مخکې کس دی ده ویل چې بلکل ما هغه یم بیا محمود رشید وایي ستا ایمان ولې وروړو په کومه خبره تا ایمان وروړو نو هغه ورته دغه واقعه ذکر کړه چې ما دا کتاب قرآن مجید چې کله تا نه لاړم ما دا سوچ کولو چې کوم کتاب حق دی کوم مذهب حق دی نو ما په دې باندې سرچ وکړو ما په دې باندې درې ځای کې صحیفې ولیکلې تورات زبور او قرآن مجید مو ولیکلو چې کله ما د زبور او تورات نورو ګرځو ته یوړو دغه نور مذهبونو خلکو له مې ورکړو هغې په دې کې څه تغیر نشو محسوس کولی په هغې په دې کې غلطي نشو نیولی خو چې کله ما د الله کلام اخري کتاب دا ما ولیکلو او مسلمانانو ته ما ورکړو هغې په دې کې رد و بدل هغه فورا هغې ته پته ولګه چې په دې کې رد و بدل شوی دی نو ما هغه خلکو په دې کې رد و بدل هغه پر ما په دا خبره باندې ایمان وروړو چې وګوره دا کتاب څومره وخت مخکې نازل شوی دی خو که په دې کې اوس هم څوک رد و بدل کوي خلک په دې باندې مسلمان کوي مسلمانو په سینو کتاب محفوظ دی ما په دا خبره باندې ایمان وروړو زما د قرآن مجید دا حق کتاب دی